پرون یو ویډیو ما ولید ډېر ناشنا ویډیو چې یو اوخ دی او ډېر په تکلیف حالت کې دی نو داغه په مخ کې نور خان کټ کیږي حلاليږي زبکیږي هغه اوخ د هغه سترګو نه اوخ کې روانې دي کله چې دا ما ویډیو ول دا تاسو به هم په سکرین باندې وخی یقین سره درته وایم چې زما زړه چې کوم د پجړا شولو او ماته د اسلام روخانه تعلیمات رعایت شولو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات دادي چې یو ساروی په مخ کې د بل ساروی هغه زبنه کړي شي حلال نه کړي شي ولې چې دي کې هغه ته تکلیف دی هغه ته تکلیف ورسي علامه ابن قدامه رحمت الله علیه هغه هم لیکي چې د بیزه په مخ کې د بیزا حلال نه کړي شي زبنه کړي شي د کی یو قسم هغه چې کوم زنور ولاړ وي کوم سروي ولاړ وي او دغه په مخ کې بل حلاليږي نو دا کوم چې ولاړ دي ته یو قسم تکلیف ورکول دي لہذا د ټول مسلمانان څوک هم چې قرباني کوي د دې خبرې اهتمام وکړي چې د ولاړ سروي په مخ کې دغه هم جنس دغه د نسل بل سروي دغه زبنه کړی شي او دا د اسلام حسن دی دینه معلومیږي چې د اسلام تعلیمات څومره په شفقت او رحمت باندې مبني دي راځي چې موږ د شفقت او د رحمت مظاهره وکړو او د سارو په مخ کې بل ساروي چې کوم دی هغه موږ حلال نکو د خبرې نه اجتناب وکړو الله د موږ ته د جناب رسول کریم صلی الله علیه و سلم په ټول تعلیماتو باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.